چې هغې سره ما والد صاحب او ما ډېر وخت راسې تعلق ته احترام مې کړی ده، خو د احترام موږ سیاسي طور باندې د عمران خان سره تعلق ته د هغه سپایان یو، نو دوی لګیا دي اوس مختلف قسم پروپیګنډې کوي. ما دا توقع نه وه چې دوی به ما پسې هم پروپیګنډې کوي. وایي چې بھائی په دې دا ځکه دا خبره کوم چې دا پروپیګنډه زایل شي. دوی وایي چې بھائی دا به بیا موږ ته چینېږي، وایي تا نه لمر خطره ده چې زه به تا ته چینېږم. زما چې ناستېدل نه ما مړېدل څه دي؟ زه زندګۍ چېرته یم چې د ګډ پاکستان راته سترګې دي، زه به دا دوکه کوم. خبره دا ده چې خان دپاره هر قسم قرباني موار ده، او دا خان سترګې دي. تا موږ لارې هغه ورځ بدلې شوې چې په کبه ورځ باندې هشام خان پي ټي آی پرېښله. دا پروپیګنډې بند کړئ، که نه خون ملا پله ده بیا به دالې بیا تاسو پله درسیخه کړه. مقابله راسره وکړه، مقابله ده، خو دا پروپیګنډې مه کوه. پروپیګنډې موږ سره کوله طریقې دي چې په پروپیګنډې به دې وپرو، لکه رک به دې ورواړو. دویمه خبره دا کوو چې څوک په خپل دولت باندې غرور کوي، دې تاسو ته واچوي، بله چې خبره نشته، سوداګري شروع شي، پیسې راکوه، خپل ضمیر خپل پښتو خرچوه. ووټ چې څوک هم خرچوي، مولوي صاحب راسره ولاړ ده، دا ووټ د قوم امانت ده، دا یو امانت ده چې دې په ذریعې ته دې خپل کوروالی، خپل ټبر، خپلو بچو لږغلي شو، او دې خپل چې څومره خلک دې تا زیر اثر دي، هغو قسمت فیصله کوي چې دې تا 5 کالو لپاره به تا دې حلقې مشر به څوک کي، ترقي به څوک درته رارهي، رهنمایي به څوک درته کوي، مشري به څوک درته کوي. موږ والو نه خلکو نه 10 کاله وشلل، یو ملار ټوپ کې الیکشن کې هم چې وایي چې دغه د کتاب نبوي ده او کنډې رسول ده او جنت درکوو. خدای ته وګوره، ته جنت ورکولی سې، سړی 5 روپۍ چاته نه شي ورکولی، ته به جنت ورکوې. تاسو ته نن چې تاسو ته جنت درکوو، خپل دغه ژوند یې جنت ته ورسیخ کړو. هغه محلونه، هغه کورونه لاړ شو، بیا ګورو دا ډین خان چې او هغه کاروبارونه 8 سړي د خپل کور نه ولاړ دي، 3 زمن دی، میرونه وروڼه، 4 زنانو نامونه ورکړي دي ریزرو سیټ باندې. تاو ته یې زوی لږلی، علي یې زوی لږلی ده، دا جنت ده. کم عقل 11 لاک په دغې خاورې لکه دینې چې خلک آباد دي، داسې عالم نه و چې هغه تا ورولی وی که نه د دې ګډ ضلعې حق هم ته په جان وړې چې نه دا چونکې زه AJY مشر یم، دا کوي والا هغه بیا ما زوی کوي، ټانک والا بیا ما زوی کوي. تا ته په دې 11 لاک چې چېرې علماو چې څوک نه ولیده شه، ډي خان نه دې زوی راولاړ. نو لهذا لږ کوټې سترګې خلاصې کړو، ډېر نقصانونه مو وکړل، دغه پیسو په سر باندې او دغه ملا په سر باندې. چېرته خو
چیرته خو دغې خاورې حقیقي قیادت ته موقع ورکړو چې څوک د دغې خاورې خدمت وکړي امن درته راولي دا وګوره دا کورنتنګې ډېم څومره کارونه وشلل نو څومره پسماندګي په لرې کېدی شي دا اوبه 14 میاشتې د مولوي صاحب حکومت و 6 د ده پسې وزیران وه نو دا اوبه چې د دې بنیاد چې کوم ده هغه پي ټي آی طور چې د دې منظوري شوې وه دا د 14 میاشتو چې نه شی کېدلی نه د ترقي ستا نه د سړکونه ستا نه در سره یتیمخانې ستا نه د هسپتالونه ستا امن دې نسته خلک نوجوان نسل چڼې اوږدې کا موټرسایکل واخله په دملي لوري روان ده دښمنۍ دي مهنګایي ده بچي نوجوانان چې لاړ شي درنګونو شکار کوي نو لہذا پکار ده دغې خاورې ته موږ روزګار راولو څومره قیمتي ګیس ارچک څه یوه کاسیره خو یې بیټنو او مربتو ته ورنکړه داسې لیک اجاز غوندې پیپ در باندې تېر کړ پنجاب ته MNA غلی جمعیت غلی مولوي صاحب دا وس ورسېده چې دي خان چې افتتاح وکړه سلبان چې آی ووتل خامخا چې علاقې ته به رایلټي میلاوېده ختمه په ګډون خیل چې یورینیم وځي زموږ رایلټي نشته لکي سیمټ واورو چې دا څومره پیسې استعمالېږي سیاست چې الیکشن چې دا لکي سیمټ ورکوي خانانو ته او لکي سیمټ په دې بدل چې دا د 50 اربه روپۍ سن 95 مربتو په دغې لکي سیمټ ولاړې دي دغې لکۍ ضلعې په ولاړې دي 50 اربه روپۍ وباسه چې دې خاورې نه ګلې ګلزار جوړ کړو خو یو لیډر داسې موږ مرکزي ورمخته نیسه چې دې مرۍ ته لاس واچولی وی چې بھائی لکي د حق ایتې رک ولې چې خانان په ولاړ دي دا مې ورسره لوس ده د بیټنو ګیس رایلټي د لکي سیمټ حق او د کبیر خیرو حق خو خدای ګټه راکړي او ول موږ ته د مرکز نه فنډونه راوړلو ضرورت هم نشته دا خپل حق چې وباسو په خدای قسم دا هغه ډبل سړکې روډونه پارکونه هغه سکولان دغې خاورې ته ورکولی شو په 50 کالو چې موږ د دغه لکي ضلعې قسمت بدلولی شو ضرورت دا ده چې کم د حقوقو خل نه یو ورته خو موقع ورکړه چې د راتلونکي 100 کاله هم موږ نسل یاد ساتي چې پلانونو موږ هغه صحیح فیصله کړې وه صحیح قیادت یې مخته کړی و نو لہذا 8 فروری ته چې ووټ اچو دا سوچ لرو دا یو ووټ صحیح واچوو 100 کاله به د لکي د راتلونکي بچیانو چې کوم دي که ښه سکول غواړې ښه سړک غواړې امن غواړې ترقي غواړې د قوم د دغو ساده غریبو خلکو خدمت موقع ورکول غواړې راشو ګوره ما دپاره زه د الیکشنو ته چیرې کوم ور نه یم درېدلی اول وار کړم چې درېدلی او دې لپاره ودرېدلو چې دا خلک چې را کوم دي چې کومه نه پوره نه ده جوړ څه پاس څه او بیا دې نه بعده کولم ورکړه په حقوقو باندې سودابازي وکړه یوه موقع راکړو څرنګه نن ګل پاکستان چې بل پاکستان چې مو عزت ورګټلی ده د خپل قوم دپاره او ځان دپاره یا چې قوم اعتبار راباندې وکړي آیا دا ذهن چې څوک راوستولی شي چې د دغه قوم سره به څوک دوکه وکړي خصوصا ما غوندې سړی چې زه خو په دغه قوم باندې ناظر شو لګیا یم فخر به کوو ټول پاکستان ته وایي چې ما یو غیرتي قوم ده او هغو باندې زه ډاډه یم بیا بیا زه د دغه قوم خدمت به کوم د دغه قوم حق باندې باسم نه په لکي سیمټ سرپه کوم نه دې نومه دې اسرائیلټۍ ورباندې سرپه کوم یو ورته یوه موقع راکوئ که غواړئ چې د تا د اولاد تا د بچو تقدیر بدل شي
نو بس کوي په اندېښنو خانانو او په نلاګانو مو بار نمبر تېر کړ. ایشان خان وایي چې ما یو سره به روپۍ راوړې چا درکړې؟ پاکستان تحریک انصاف درکړې. پاکستان تحریک انصاف درکړې خو ونه کړې چې ورسره ګټي ته مجبوره وې پارټي ته وتو شو. خو دا حق چا درکړې چې ته عمران خان پسې غږې وه هغې دا حق یې و چې ښېګڼه دوره یو اوبه څوک درکړي که نه ال احسان در باندې وکړ یا به څرنګه دې داسې سړي د ښېګڼې بدل په غیبت ورکړې په بدو ټکو به ورکړې نن دی موږ ته وایي چې پي ټي آی ول دهشتګرد دي تر هغه پورې نه و دهشتګرد چې تر سره وې چې ته لاړې بیا چې تر ته وایي بیا موږ دغسې دهشتګرد شو. عزیزانو روانو مخته مو جلسه ده خو دا درته دوه ټکي کوم نه پروپیګنډې منو نه یاده ساتئ ادا الله عز وجل ده ټول مرمت یې واورو چې چین یا الیکشن نه مخ واړم نو دې نو مړ شئ لا به مړ وی په پولیس پې ونیسو پولیس نه چې فوج به ونیسي واورو شل پروپیګنډې به کېږي. سوشل میډیا دور ده انشاءالله درنه ګټلې مې ده ملاله تا مې ګټلې ګټلی سیټ په ولې در پرېږدم انشاءالله او